أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان دارو لا تقولوا موئی تاسو راعنا لفظ دراعنا یعنی داس لفظ موئی چې داغي صحیح معنی مشتا او غلط معنی مشتا وقولوا او وای تاسو انظرنا لفظ د انظرنا وای واسمعوا او واوري احکامات د الله وللکافرین او کافرو د پار عذاب علیم عذاب دې دردونکې ما یود الذین کفروا نغواړي کافران من اهل الكتاب د کتابیانونا ولل مشرکین او نه مشرکان ان دا خبره ينزل عليكم چې نازل کړي شي پتا سبحانه من خير خير من ربكم ساسو درب د طرفنا والله او الله پاک يختص خاص کوي برحمته بخبل رحمت سرا من يشاء چال رچو غړي والله او الله پاک ذو الفضل العظیم لوی فضل والا دے ما ننسخ آغا چی منسوخ کمونگا من آیت یو آیت ما آغا ننسخ چی منسوخ کمونگا من آیت یو آیت او ننسها یا ہیر کو اغستانا نأتی نراوڑو منگا بخیر غورا منها داغینا پسواب کی او مثلها یا داغی پشان علم تعلم آیا نہ پوئیگی تو اے مخاطبہ ان اللہ پدی خبرہ چی یقینا اللہ پاک علا کل شیئن پا ہر چیز بانے قدیر پورا وس والا دے پورا قدرت والا دے علم تعلم آیا تنہ پوئیگی پدی خبرہ ان اللہ چی یقینا اللہ لہو ملک السماوات خاص داغد پار باچائی دا اسمانون دا والارض او دزمکی دا وما لکم او نشتری تاسو د پارا من دون الله سوا د الله نا من ولی سوک دوست ولا نصير ان سوک امدادی ام تريدون بلکې غواړی تاسو ان تسالو چې تپوسونه وکي تاسو رسولکم د خپل رسولنا کما سئل لکه چې تپوسونه کړی شوی موسی د موسی علی السلام نا من قبل پخوا ومن يتبدل الكفر چا چې واغستو کفر بالایمان ومقابله د ایمان کې ومن يتبدل الكفر چا چې غورکړو کفر چا چې خوخ کړو کفر بالایمان په مقابله د ایمان کې فقد ضل پس یقینا گمراه شو سواء السبيل دلار برابرنا ود کثیر غواړي ډیر من اهل الكتاب د کتابیانونا سغواړي لو يردونکم چواړي تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه کفارن کافران ود کثیر غواړي ډیر من اهل الكتاب د کتابیانونا لو يردونکم الاول ستاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان ستاسونا کفارن کافران حسدن د وجی د حسدنا د وجی د بغضنا من عند انفسهم چې پیدا شوی د دې د نفسونو من بعد ما پس د اغنا تبینا چې خوخ کار شوی دی لهم دیتا الحق حق فاعفو نو معافی کوي واسفحو او مخوال وید دوینا فاعفو نو معافی کوي مطلب دا چې کوم جرم د استاسو باره کې کوي پاغي مرانی سي واسفحو او مخوال وید دوینا یعنی پزړه کې مو سره بغض مساتای ځکه دا ابتدایي دور د اسلام دی یا دویمه معنا فاعفو نو معافی کوي یعنی خپل زړه د دې کافرو د محبت نه پاک کئ واسفحو او مخوالوي د دینا یعنی ظاهری تعلقات مور سره مساتئ حتا تر دې یاتی الله چراولیږي الله پاک به امره خپل حکم جهاد فی سبیل الله ان الله یقینا الله پاک علی کل شیء په هر چیز باندې قدیر قدرت والا دی
واقیموا الصلاة او ودروی منز وآتوا الزکات او ورکوی زکات وما او آغس تقدمو چې مخکی لګی تاسو لانفسکم د پاره د خپل نفسونو من خیر سخیر تجدوه نو بیا به عمومی داغي ثواب عند الله د الله سره ان الله یقینا الله پاک بما پاغ سبانه تعملون چې تاسو کوي بصیر لدون کې دي وقالوا او وای دا اهل کتاب لن يدخل الجنه هچری داخل منشي جنت تا الا من مگر هغه څوک کان يهودن چې هغه يهودي وي او نصارا یا نصاراوی او نصارا یا نصرانیوی تلک امانیهم دا ارزوگانی د دوی دی تلک امانیهم دا تشی ارزوگانی د دوی دی قلت ورتوا یا هاتو پیش کئی راوڑی برهانکم یقینی دلیل خپل ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی بلا نا داسی ندا لکه تاسو چې وای بلکې قانون داده بلا داسی ندا لکه تاسو چې وای بلکې قانون داده من اسلم چا چې تابع کړو وجهه خپل ځان لله الله تا وهو او دې محسن اخلاص کوونکو وهو او دې محسن تابعدار د سنتو فله نو د دقیق کس د پاره اجره ثواب د عند ربه د الله سرا پنځ د رب د ولا خوف عليهم نبي سيرا پدی بانی ولا هم يحزنون او نبدی غمجن کیږي